السلام علیکم. امید کوم چې ټوله پښتانه وروڼه به روغ او جوړ وي. زه خبر یم چې انتهایي پریشان دي هغه پښتانه کومو ته چې نادره مسلې جوړې دي، که هغه د کارډ د بلاک کېدا له وجې، که هغه د پی او آر کارډ له وجې، بارډر لارې مسلې له وجې، او دوی ټکرې دونه خوړلي دي چې دا ټیم انتهایي ډېر پښتانه، که هغه زاړه عمر والی خو پرېږده، ځوانان لا بې ناامیده سوي دي. ولې د دوی د کمنټو څخه دا معلومیږي لکه یو کار چې هغه ممکنه کار ناممکنه ورته ښکارېږي. دا ټیم د نادره ډېرې مسلې ممکنه دي، ناممکنه نه دي. بار بار ما ویلي دي لاره طریقه درښول د موږ کار دی، او موږ ته د تاسې راتلل یا د تاسې کیس موږ ته راوړل، هغه روزي روټي باندې د چا نوم لیکلی نو بیا به د موږ او د تاسې ملاقات سره کېږي او تاسې به راځئ، موږ ته به کیس راوړئ. یو به هغه ځان ته یو مجلس ده، هغه د موږ او د تاسې د بس خبره نه ده. موږ به کوشش دا کوو چې تاسې ته هغه لاره در وښیو چې په کومه لاره باندې تاسې ته یو څه نه څه اساني جوړه سي. خبره داسې ده کله چې هم نادره د 1981 کې پښتنو ته یا افغانیانو ته لاره ورکړه، راړل پاکستان ته، بیا دوی ته په 2006 او په 7 کې پی او آر کارډ ورته میلاوېدا شروع سوه، په هغه کې دوی رجسټرډ سول. دا خبره تر لمر سپینه ده چې له پاکستان سره د هغه ټیم د ټوله به نه رجسټر کول، اول چې شروع کې راتلل د کور مسیر نوم به ولیکو، د نور بیا صرف تعداد ولیکو، 10 کسان دي یا 20 کسان دي، بس تر دغه عادي کول. بیا چې کله پی او آر کارډ ته کیسه واوښتله ټوله پښتانه یا نمبر وایز رجسټرډ کړل. کله چې هم په 1981 کې پاکستان ته دا پښتانه رالو نو یو ان ایچ سی آر سره پاکستان او د دوی په دواړو په متحده باندې فنډینګ و، پاکستان دغو خلکو ته بنیادي ضرورت زندگی ټوله ورکول، بیا د لالچ په بنیاد، د راشن په بنیاد، د پیسو په بنیاد، د ویزا د پاسپورت په بنیاد، شهریت په بنیاد د لالچ ورکونې باندې ډېرو پښتنو پی او آر کارډ بغیر ضرورته جوړ کو او هغو ته ور جوړېدو لالچ ورکړل سوی. پاکستان څه فایده و په دې کې او د پښتنو څه لالچ و؟ د پاکستان دا فایده وه چې یو ان ایچ سی آر ته لیسټ غټ ولاړی، هغو فنډینګ زیات را روانو، او د پاکستان د پښتنو دا فایده بلله چې موږ ته به مفت راشن میلاو سي، موږ ته به دوایانې او موږ ته به کورونه او مځکې، او موږ به پاکستان څخه اسټرالیا ته یا انګلینډ ته یا یو اس ای ته یا بار ملکو ته به موږ مفت ویزې ولګېږي، پاسپورټونه او د هغه جي شهریت به میلاو سي. او دا ممکنه وه، کوم تیز پښتانه یې بولې یا رسېدلي پښتانه یې بولې، هغو دا فایده واخیستلې. یو ان ایچ سی آر ته به درخواست ورکړو چې موږ په پاکستان کې هم نه یو محفوظه، بیا به یو ان ایچ سی آر بل ملک ته دوی ولږل. دا ډېرې کیسې وسوې، خو پاکستان دا فایده وه چې فنډینګ به زیات را روان و. اوس دا کمنټو څخه ماته داسې ښکارېږي چې ډېر پښتانه دردېدلي او ترټل سوي په نادره کې یا ذلیله خوار سوي په نادره کې. دوی دا ټیم ناامیده دي، دوی دا ټیم امید ختلی ده، دوی ته داسې ښکاري چې دا ناممکنه کار ده، لیکن ناممکنه نه ده، دا کار پاسیبله ده، ممکنه ده. کیدی سي چې تاسې کله هم زوړ ریکارډ او د پاکستان یو ډاکومنټس کې د هر خاندان کې د مور پلار یا د مسیرانو له طرفه له تاسې سره وي، تاسې په هغه باندې دعوه کولی سئ، تاسې په هغه باندې د پاکستان د شهریت دعوه کولی سئ. موږ خبر یو چې په حالات موجوده کې په افغانستان کې هم داسې حالات نه دي چې پښتانه دا وایي چې موږ به ولاړ سو ورې نو څه کیسه ده. هغه پښتنو ته ګوره چې حقیقت خو دا دی، که چیرې هم اوس اعلان وسي چې پاکستان ته بیرته لارې خلاصې سوې، راسئ راتلی سئ، په افغانستان کې به یو پښتون هم تقریبا دا تللي پښتانه نسي پاته، بیرته به راسي. ولې چې یو ژوند یو ترتیب هلته نسته فی الحاله، هغه د ایجنسیانو، هغه د بایر ملکو، د خارجي ملکو لاسونه دي پشکې، په هغه کې به خدای امن راولي له وخت سره. خو اوس دغه مین خبره دا ده، ما د تاسې ته میسج دا ده چې له پاکستان سره د تاسې ریکارډ د هغه ټیم د 1981 پاکستان ته راتللو بعد له ده سره ریکارډ شته، موجوده ده. په دې غلط فهمي کې به نه راځو چې له پاکستان سره ریکارډ نشته، شته ورسره. ها هغه خلک چون کې باید دوی ایستلي وای د کومو ریکارډ چې
اوس کومو پښتنو د پی او آر یا ای سی سی کارډ له وجې شناختي کارډونه نه دي جوړ سوي له هغه وخته راسې بلاک سوي دي درېدلي دي هغو ته لاره ورکول پکار دي او غټ پریشانی دا هم نه ده د ما په نظر زما تر نظر څونه کیسونه تیر سوي دي دلته پښتانه بلاک سوي او نیول سوي او ډیپورټ کېده سیستم تر نیول سوي چې ونیسه بلاک کېده چې ونیسه بیا تر ډیپورټیشن تر بارډره پورې پلکاو پیسې له دوی څخه یوړلې سي ویش کوي د موټرانو په مد کې د جایداد په مد کې په رشوت په مد کې انتهایي کېدلي دي ځینې وړل سوي دي نو الله دې د موږ او د تاسې پرده وکړي دغه د نادره کې دعوه کول دا ناممکنه نه ده دا ممکنه ده تاسې دعوه کولی سئ د پاخه ډاکومنټسو دستاویزاتو په بنیاد باندې که چیرې تاسې نوي دستاویزات اوس جوړوئ اوس دونه هوښیاران کېږئ دا به جوړ کړو زاړه بیا به ریکارډ راځي بیا به هلته په دفتر کې ریکارډ بیا به کمپیوټر کې راځي بایجان داسې ایکسپلټه خلک ناست دي یوه نکته د تا پې لیکل سوي په کارډ یا په جنم پرچې یا په مځکې پرد باندې دی نوټوي دی ویني دا پیپر پیج زوړ ده او لیکایي نوې ده ما ته خو داسې کیس هم راغلی ده چې د پیپر یوه خوا یې شاخوا یې تکه زیړه مخوا یې تکه زیړه ورکړې وه شاخوا به د راوړه او تکه سپینه وه نو داسې غلطیانې باندې کارډونه جوړول او کاغذان جوړول پیسې پې ورکول بیا د شهریت د پاکستان په ادارو کې دعوه کول دا ماته سم کار نه ښکارېږي نه دا تر اخره پایه پورې تاسې رسولی سئ د ما په اندازه باندې ها تاسې سره ډاکومنټس یي حقیقت لرئ هغه حقیقت را ایستل بیا یوه خبره د جواز جوړېږي بیا که ته نن راوباسې که د 20 کاله مخکې را ایستلی ده هغه حقیقت دی هغه نه پټېږي که ته وختي معلوم کړې که ادارې معلومې کړې مننه کوم د تاسې د ټولو انورجان ناصر د تاسې په خدمت کې حاضر په الله مې سپارم الله حافظ